حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم. زما ډېر قابل قدر قابل احترام مشرانو کشرانو رونو او د خپلو کورونو په چار دیوارو دننه ناستو پرده نشینو خویندو میندو، الله رب العالمین په مونږ او په تاسو باندې بے حده بے اندازې مهربانه دی. مونږ او تاسو ته الله تعالی د خپل رضا اعمال ښودلی دي چې مونږ نه به الله تعالی پس باندې راضي شي، پس باندې به مونږ نه خوشحاله شي. هغه ټول خبرې او عملونه مونږ او تاسو ته په ګوته کړي، په نښه کړي دي. زمونږ او تاسو د کامیابۍ چې څومره رازونه دي مونږ او تاسو ته هغه په نښه کړي دي. مخکې بیانونو کې ما دا خبره کړې وه چې انسان ته د کامیابۍ کمې لارې ښودلی شوي دي او یو کامیاب انسان په هغه لارو باندې تلل غواړي نو هغه به کمې لارې وي او هغه به کم رازونه وي. نو د ټول قرآن پاک خلاصه او نچوړ هغه ما تاسو ته په یو 2-3 آیتونو کې ذکر کړو. الله رب العالمین انسان ته د کامیابۍ 3 رازونه ښودلې او بیان کړي دي. زمونږ او ستاسو د کامیابۍ دپاره 3 رازونه الله تعالی ذکر کړي دي. نمبر 1 قد افلح من تزکا، چې چا خپل ځان صفایي وکړله، روحاني اعتبار سره د ځان حفاظت وکړو، ځان صفا کو او ګناهونو نه توبه وویستله، په زړه باندې د ګناه داغ پاتې نه که، نو دغه خلک کامیاب شو. وذکر اسم ربه، او د 2 نمبر د الله تعالی ذکر چې څوک ډیر کوي. فصلی، او 3 نمبر د منځونو تذکره ده چې بنده منځونه ډیر کوي او د منځونو اهتمام کوي، نو دغه خلک کامیاب دي. دا 3 رازونه د انسان د کامیابی دي. نن چې کوم عنوان ما راوړی دی پاغې کې دا یو تذکره ده چې مونږ او تاسو ته په مانځه کې مختلف سوچونه او مختلف خیالونه ولې راځي او مونږ بالکل د دنیاوي سوچ نه خالی مونځ ولې نشو کولی. په دغه عنوان باندې مخکې د هغې نه زه ستاسو زمونږ د کامیابۍ چې کوم احکام او الله تعالی بیان کړی دی نو هغه تاسو ته ذکر کوم. قد افلح المؤمنون، الله تعالی فرمای په تحقیق سره ډیر زیات کامیاب شول مؤمنان، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، هغه مؤمنان کامیاب شو کوم چې په خپلو منځونو کې عاجزي کوي، د الله تعالی نه یریږي، دغه خلک کامیاب شو. نو موږ او تاسو په منځونو کې ډیر زیات سوچ او فکر مانځه طرف ته راګرځول غواړو، د هغې باوجود دنیاوي خبرې او دنیاوي سوچونه فکرونه زموږ او ستاسو ذهن ته ځي راځي، مختلف وسوسې خیال او فکر ته ځي راځي او د دې د لاسه زموږ منځونه هغه شان نه کېږي کم چې موږ له پکاري او کم چې د کامیاب مؤمن د پاره شایان شان وي. د ټولو نه اول چې یو بنده وایي چې زما مونځ دا په صحیح طریقه باندې وشي او په دې کې چرته هم وسوسه او چته دنیاوي خیال او فکر را نشي، نو دې دپاره مونږ او تاسو له پکار دی چې په خپل اودس چاردام باندې مونږ کافی غور فکر وکړو او ډېر سوچ وکړو چې زمونږ په دې اودس چاردام کې څه فرق خو نشته، څه کمې یا زیاتې خو پکې نشته، نو مونږ به په داسې نتیجه ورسیږو چې زمونږ په چاردام کې څه فرق شته یا کمې دی او یا زیاتې دی. مونږ ته به یو نه یو مسله واضح شي، مونږ ته به پته ولګیږي. زمونږ دین اسلام مونږ ته د چاردام کولو طریقه ښودلې ده
آیا مونږه چاردام د دین اسلام مطابق کو او کنه کو؟ نو چې په دې باندې مونږ نظر اوساتو شاید چې زمونږ د مونږونو وسوسې راتلل ختم شي او مونږ په صحیح طریقه باندې مونږ کولو توفیق الله تعالی مونږ لرا کی. مونږ چې چاردام کو نو مخ په قبله باندې کې ناستل چاردام ته دا سنت طریقه ده. دارنګي بنده چې چاردام کوي نو په شورو کې بسم الله الرحمن الرحیم ویل دا سنت طریقه ده. او لږ په اوچت ځای باندې کې ناستل چې د چاردام کمی اوبه تویږي لاندې پریوزي چې د هغې دار زمونږ جامو له نه راځي دومره اوچت کې ناستل دام سنت طریقه ده. مسواک استعمالول دا سنت طریقه ده. او هر یو اندام درې ځله وینځل دا سنت طریقه ده. آیا مونږ په دې خبرو باندې عمل کو او کنا؟ په چاردام کې بیا دنیاوي خبرو نه پرهیز کول او ځان ساتل دا سنت طریقه ده چې چاردام خاموشه کې اوشي. په دې خبرو باندې مونږ نظر کړی دی کنا او زمونږ منځونه د دې چاردام دا طریقې د دې شریعت مطابق دیو کنا مونږ د شریعت مطابق روان یو او کنا که فرض کا مونږ د شریعت مطابق چاردام کو نو بیا خو سوال نه پیدا کیږي چې زمونږ په منځونو کې وسوسه او دنیاوي خیالونه راځي. دا خو بیا نه کیږي. خو کېدای شي چې زمونږ چاردام کې فرق وي. مونږ به د سنت طریقې مطابق چاردام نه کو وجه بدای چې زمونږ منځونه ځکه بیا ګډ وډ کیږي او په هغې کې مونږ ته مختلف خیالونه او دنیاوي سوچونه فکرونه وسوسې مونږ ته راځي. مونږ چې مونږ ته ودرېږو نو چاردام نه رستو تر د مانځه پورې چې څومره وخت یې په هغې کې چې ته غفلت او دنیاوي او فضول خبرې کو او کنا د چاردام نه فارغ شي او مونږ ته لا ټایم شته نو د منځو معنی کې چې څه دنیاوي خبرې یا څه موقع راشي ضرورت راشي مونږ هغه خبرې کو کنا لغویات پکې فحش ګویي پکې وایو کنا نو د دې ټولو خبرو خیال اوساتو شاید چې زمونږ منځونه په صحیح طریقه باندې ادا شي. الله رب العالمین زمونږ او ستاسو منځونه زمونږ او ستاسو د کامیابی سبب او باعث ګرځي چې مونږ او تاسو په صحیح طریقه باندې منځونه وکړو. مونږ چې چاردام په سمه طریقه باندې وک زمونږ بیا چاردام نه وروسته په مانځه کې دنیاوي خیالونه سوچونه او فکرونه نه راځي او کله چې د مونږ سم شو نو زمونږ ټول عملونه هغه به خود سمیږي. نو پکار دا ده چې مونږ د شعورونه فکر وکړو او په چاردام کې مونږ د دنیا د سوچونو نه ځان وساتو. عموما خلق په چاردام کې خبرې کوي چې دا پکې پاتې شي چاردام کې خبرې اونشي دغه چاردام بیا ډیر پر اثر وي با اثر وي دا بیا فائدہ من ثابتېږي. مونږ چاردام کوو نو مختلف اندامونه وینځو نو پکار دار چې د هر یو اندام مختلف کردارونه دي چې د هغې په باره کې د الله تعالی نه سوال کو او دعا وغواړو. مثلا یو بنده خوله کې اوبه واچولې نو دې دا دعا وکړي چې یا الله زما په دې ژبه باندې او زما په خوله ستا ذکر جاری کې. بیا چې کله پوزه کې اوبه اچوي نو دې دا ووایي چې پروردګاره د قیامت په ورځ باندې یا په جهنم کې به ډېره بدبویي وي او دغه شان د قیامت په ورځ باندې زما په پوزه باندې د گرمایش او د جهنم کم بدبوئی د دا به لګیږي نو د دې نه مې وساتې او د جنت خوشبو زما په پوزه باندې ولګې. خوله کې اوبه چې نو وایه چې په ژبه مې ستا ذکر جاری کې پوزه کې اوبه چې نو دعا کوي الله په پوزه مې د جنت خوشبو راولې. او بیا چې کله مخ وینځې نو دا سوال کوه چې د قیامت په ورځ د خوشحالی نه ډیر مخونه به سپینیږي او د خفګان نه ډیر مخونه به تورېږي نو په مخ د اوبو اچولو په وخت کې دا دعا وکړه یا الله د قیامت په ورځ مې مخ د تورېدو نه وساتې او مخ مې سپین کې. دا دعا د اوغستلا بیا چې د دې نه پس لاسونه وینځي نو چې ښې لاس وینځي دا دعا وکړه چې یا الله زما د قیامت په ورځ عملنامه په ښي لاس نصیب کې او چې ګس لاس دې وینځو نو دا دعا وکړه چې د ګس لاس د عملنامې نه مې وساتې.
بیا چې په سر باندې مسکه د قیامت سخت ورځ ځان ته را مخکې کو ځان ته را یاد کا د قیامت به دومره سخت ورځ وي او دومره سخت ګرمي به وي چې د خلکو په سرونو کې دا مازغه به داسې خوټ کېږي لکه په کټوۍ کې چې غوښه د چولې اور ورته باندې وي او دغه کټوۍ کې دا اور داسې دا اوبو دا خوروا غولې ورکي غولې وخي دغه شان به په سر کې دا مازغه خوټ کې دومره سخت ګرمي به وي نه چاردام کې په سر باندې مسکه نو دعا وغواړه چې یا الله د قیامت په ورځ د عرش د سوري لاندې ځای راکا د قیامت پر ورځ به ډېره سخته ګرمي خو صرف یو څو مختلف انسانان دي هغوی ته به الله تعالی د عرش د سوري لاندې ځای ورکړي په هغې کې اولنی نمبر هغه ټول پیغمبران دي په دویم نمبر صحابه کرام دي په دریم نمبر باندې شهیدان دي او په څلورم نمبر باندې د امت رښتینی خلک دي پنځم نمبر باندې د امت چې کم مؤذنین دي چې وخت په وخت به اذان کو او داسې په کم خلک چې دعاګانې د الله نه غواړي شپږم نمبر به هغه خلک د عرش د سوري لاندې الله تعالی به ځای ورکوي نو تاسو چې کله سر باندې مسه کوئ چاردام کې نو په دغه وخت کې الله تعالی نه سوال کوه د قیامت په ورځ سخته ګرمي به وي یا الله د خپل عرش د سوري لاندې ما ځای کا داسې دعا وغواړه اوس د دې نه پس د سټ مسکه یا د غوګونو مسکه نو د سټ مسکه دا دعا وغواړه چې یا الله زما دا سټ د جهنم د اورونو نه آزاد کا وجدار د قیامت په ورځ باندې یو انسان برا وستلی شي هغه ته به د اور غاړه کې اچولی وي او خپو ته به بیړې اچولی وي لاسونو ته هتکړې اچولی دا ټول به د اور نه جوړ شوی وي نو د سټ نه بمگیر وي زنجیرونه به پکې چولی شوي د لاسونو خپو نه بمگیر وي نو ته چاردام کې نو چې کله د سټ مسه کې نو دعا وغواړه چې یا الله زما سټ د جهنم نه آزاد کا او چې کله د غوګونو مسکه نو په غوګونو کې لمده ګوته تاو کا او وای چې الله په دې غوګونو راته خې خبره ووروا او د قیامت په ورځ زما په حق کې بهتره فیصله راته ووروا نو د غوګونو مسم او شولا او چې کله خپې وینځي نو خې خپه چې د کنګالول او وینځلا نو وای چې یا الله په پولیس رات باندې می صحیح سالم پورې باسا او غسخ پچی وینځي نو په دغه وخت کې دعا وغواړه یا الله په پولیس رات د خپې مې د خویدونه اوساته قدمونه د خویدونه بچ کا دا دعا وکا اوستا چاردام په صحیح طریقه باندې وکړو او چې چاردام نه فارغ شوي ته ټول د ګناهونو نه پاک شوي تا خو چاردام وکړو دا عبادت ته او په دې کې تا دعاګانې د خپل ځان دپاره وغوښتلې نو دا دعاګانې دې مقبول دي چاردام دې په صحیح طریقه دی اوس ته راشه مونځ ته ودرېږه نو په مانځه کې تا ته دنیاوي سوچ فکر د سره به نه راځي ستا ټوله توجه الله طرف ته ده ته ټول په ټول متوجه الله تعالی ته اوس چې ته مونځو کې د مانځه نه فارغ شي دعا کې هغه دعا به ټک پټک لګي هغه دعا به ټک پټک قبلېږي په تیره زمانه کې د مخکې چې کم بزرگان تیر شوي دي د هغوی مونځونه داسې قابل قبولو او داسې منځونه وو چې په هغې باندې به د هغې کارونه هغه سات کېدل روایاتو کې راغلي دي یو بزرګ دی هغه بزرګ په یو ځنګل باندې روان دی او خپل پندونه او بارونه ورسره دي نو ځان سره خر ساتلو نو هغه پند او هغه بارې د هغې خر د پاسه ایښې دی او دی روان دی د ځنګل نیمې ته رسېدلی دی هغه ځای کې هغه خر را پرېوتو لتې وټکولې مړ شو اوس دې بزرګ وی الله تعالی نه بیا غواړم چې دا مړ خر راته راجمدی شي نو دې بزرګ 2 رکعاتو نفل نیت وتړو د نفل نه فارغ شو نو بیا دعا وکړه یا الله د قیامت په ورځ خو به اسم دا مړ خر را پاسه او راجمدی کې زما په بیا سو اوس مې ورته حاجت ته اوس مې ضرورت ته نو اوسې راجمدی کا بیا چې راجمدی کې نو اوسې راجمدی کا دغه بزرګ دعا کړی دا لاسونه په مخې راخکلې لا نه دي
دعا ختمه شوې لا نه ده هغه خر واپس کېناست او بیا ودرېده. نو ګوره د دغه خلکو په منځونو کې دونه تاثیر او دونه اثر او دومره زور او طاقت چې د دوی په دعاګانو باندې مړه سورلی را جمدی کېږي. نو زمونږ منځونه ولې دومره زور او اثر نه ښیي؟ زمونږ په منځونو کې دا اثر ولې نشته؟ وجه دا ده چې زمونږ منځونه په دې باندې مونږ پوهیږو نه، زمونږ په منځونو کې توجه الله تعالی طرف ته نشته. نو مونږ تاسو له پکار دي چې په منځونو کې توجه الله تعالی طرف ته پیدا کو. زمونږ د خلکو توجه دا حال دی، وی په یو جماعت کې امام صاحب په مانځه کې د ماسخوتن خطا شو او چې سلام یې وګرځاو نو مقتدیان وی چا وی چې 3 رکعات شوي دي او امام صاحب هم دا خیال راغی چې او 3 رکعات شوي دي، ماسخوتن خو 4 رکعات فرضي. نو امام صاحب وی چې دا مونځ به دوباره وکړو. نو دغه وخت کې یو حاجی صاحب دغه ته وی چې نو استاد مونځ دوباره مکوه، مونږ پوره مونځ کړی دی، 4 رکعات برابر شوي دي. نو امام صاحب ورته وی دا ټول مقتدیان وی چې 3 رکعات شوي او ته وی چې 4 رکعات شوي دي، دا دومره په یقین سره څنګه وی؟ نو دې حاجی صاحب ورته وی چې په دې بازار کې زما 4 دوکانونه دي، دا ټول ورځ باندې غي سره وګرځم، شیبه یو سره، شیبه بل سره، شیبه بل سره، شیبه بل سره، 4 واړو سره په نمبر شیبه تیروما او بیا د ماسخوتن ټیم کې اخیری دکان حساب کتاب فارغ شي نو راشم تا پسې مونځ ته ودرېږم. نو دغه حاجی صاحب وی بیا په لومبي رکعت کې د لومبي دکان حساب کتاب وکما، په دویم رکعت کې د دویم او په دریم کې د دریم او په څلورم کې د 4 واړو دکانونو حساب برابر شي. نو وینن مې د 4 دکانونو حساب برابر کړی دی. نو دا مقتدیان اړو پیږي نو دا 4 رکعات شوي دي، دوی خیال له جوړ 3 شوي دي، ما پکې د 4 دکانو حساب به بیا څنګه برابرو؟ ځکه یقین سره ویم چې 4 په 4 برابر منځ شوی دی. نو الله دې معافیو کې زمونږ د منځونو د توجه خو دغه حال دی چې زمونږ منځونه د توجه نه دي، په غور او فکر سره نه دي، نو بیا دا منځونه قابل قبول هم ني او د دې نه پس بیا کومې دعاګانې غواړو نو خامخا هغه به رد کېږي او قبلیږي نه. نو په کار دا چې مونږ په منځونو کې غور و فکر وکړو او د منځونو نه ځان خبر کو چې په منځ کې مونږ څه وایو او په منځ کې مونږ د الله نه څه غواړو او الله تعالی زمونږ نه څه غواړو، الله تعالی زمونږ نه څه غواړي، د دې نه چې ځان خبر کو. نو د نن عهد اوکې، د نن دا کوشش اوکې، دا محنت شروع کې چې په مانځه کې څومره احکام دي، څومره ارکان دي او په مانځه کې چې کم الفاظ دي چې داغي د مطلب او داغي د معنی او د مفهوم نه ځان خبر کو. څه خبره به الله تعالی زمونږ نه غواړي او څه خبره الله تعالی نه به مونږ غواړو. نو چې د دواړو خبرو نه خبر شو نو بیا به مونږ ته مونږ فائدہ راکړي او زمونږ توجه خالص الله تعالی طرف تبا وګرځيږي. منځ کې توجه برابرولو د پاره 2 طریقې دي. د ټولو نه زیاته اهمه او بهتره افضل طریقه دا ده چې د منځ د اول نه تر اخره پورې کم احکام دي، کم قراءات دي او کم الفاظ دي چې دا غي ټولو نه ځان خبر کو، د هر لفظ په معنی ځان پوي کو. نو لفظ به په خلیوي او په ذهن کې به داغه معنی باندې سوچ وي. نو دا مرز په توجه کې او شو اوس دعا کوا قبلی کی با. نو یو خدا طریقه ده. نو باز ډیر ماشومان دي نو غوي وی چې د مون سبق معنا نزد کیږي او باز عمر رسیده دي هغه وی چې زمونږ د ډیر عمر د وجه نه نزد کیږي. نو اوس دویمه طریقه علماء ذکر کړی دا، کله چې مونسته ودرېږي نو تاسو به کتلی بنده مونسته ودرېږي دا دواړه لاسونه داسې قبل طرف ته د تلی مخامخ کی، د ګوتو سرونه اسمان ته اوچت دي او د لاسونو دا شا ورخاته تعالی. اوس په دې وخت کې ته پزړه کې دارا ولا چې یا الله ما دنیا شاته پرې خودا او زه تا ته مخامخ ولاړې ما. نو په دې سوچ سره تا نیت اوتړو او بیا دې وی الله اکبر، الله د ارچان ډیر زیات لوی دی. اوس چې مونږ د شورو کو نو سترګو په ګوټ کې یو خوا بل خوا مګورا، بلکې د سجدې په ځای باندې نظر ساته، توجه برابر
په دې باندې کېږي چې کله ته د سجدې ځای ته ګورې، که د سجدې د ځای نه غیر یو خوا بل خوا مخامخ ګورې نو توجه مانځه ته نه ده. په داسې وخت کې الله تعالی تا نه خفه کېږي او الله د نه خپل مخ اړوي، خپله توجه د نه بل خوا کې وایي ته زما د شان لایق عبادت نه کوې، ته ما ته ګورې نه، ته خو بل خوا ګورې، نو زم تا ته نه ګورم. نو نظر د کرم در نه ووړي نو دا ډېر لوی تاوان او نقصان وشو. دې کې دا یو مسله زده کې ذهن کې راولې چې کله بنده مونځ ته ودرېږي نو سترګې دې نه پټوي. په پټو سترګو باندې مونځ کېږي که نه نو د کېدو د نو کېدو خبره شي نو بیا پکې مسله دا ده چې مونځ کېږي، سترګې دې غړې دي که پټې دي خو مونځ دې کېږي. خو سنت طریقه دا ده چې سترګې به نه پټې، کم ځای کې چې تندې لګي هغه د سجدې ځای ته به ګورې. سنت طریقه دا ده. د سترګو پټېدو په وجه باندې که توجه برابرېږي نو خیر دی، بیا سترګې پټولی شي، خو بیا هم بهتر او افضل نه دی. یو دوه بندیان دي هغې د دواړو توجه منځونو کې نه برابرېږي نو دا یو سترګې پټې کې چې توجه مې برابر شي نو سترګو پټېدو سره پریشان ده، د توجه برابر شوه. او دا بل وایي چې زما سترګې پټول نه دي خوښ، زه سترګې نه پټوم، دا خلاف سنت عمل دی. نو د توجه نه برابرېده او سترګې غړې دي او سجدې ته ګوري بیا هم توجه برابر نشوه، نو دغه یو چې سترګې پټې کړه توجه یې پې برابر شوه نو د هغه نه بیا هم ثواب ډېر نه دی، د دې بل ډېر ثواب دی چې سترګې غړې دي او توجه یې نه ده برابر، بیا هم ثواب د دې پټو سترګو والا چې توجه برابر ده د نه زیاته ده، ثواب پې زیات دا غړو سترګو والا ته میلاویږي. اگر که توجه یې نه برابرېږي نو دا سترګو پټول که دا توجه د برابرېدو د پاره نو جایز دی، مونځ کېږي خو افضل نه دی. مفتی تقی صاحب فرمایي چې یو بزرګو هغه به ډېر ښکلې ښکلې مونځونه او هر عبادت په ښکلې شان سره ښکلې طریقې سره به یې کو. هغه بزرګ دومره ښکلې مونځونه کول چې خلکو وی دی الله نه بخي نور به څوک بخي. یو وخت داسې راغی دغه بزرګ د دنیا نه رخصت شو، وفات شو. د خپلې علاقې چا په خوب کې ولیده وی الله تعالی در سره څه معامله وکړله، په قبر کې څه حالاتو، وی دغه بزرګ ورته وی چې قبر کې ښکلې حالاتو، زما چې څومره نیک عملونه و هغه ډېر زیات ښکلي وو، نو الله تعالی د هغه نیکو اعمالو نه ښکلې خوبصورته شکل جوړ کو او مال قبر ته راولېږه چې دا ستا د تنهایۍ ملګری دی، د سره به ته یو ځای ملګرتیا کې تر قیامته پورې. وی ما دغه شکل ته کتل وی واقعي چې ډېر ښکلی و، نو وی زه ډېر خوشحاله شوم چې ځکه خیر عملونه مې ډېر ښکلي نو دا د هغې نه جوړ شکل دی ځکه ښکلی او خوبصورته دی. وی چې مې سترګو ته وکتل نو هغه سترګې ړندې وې، هغه شکل ړوند و. وی زه په ژړا شوم، الله ته مې وی چې الله زما خو عملونه ډېر ښکلي وو، د هغې نه دی دا خوبصورت شکل جوړ کړی دی، خو دا خو په سترګو ړوند دی، دا ولې؟ وی الله تعالی راته متوجه شو، راته وی چې بنده تا به ډېر ښکلې طریقې سره منځونه کول، هغې نه دا ښکلی شکل جوړ شوی دی او د سترګو پټولو عادت دی پکې کو، تا به پکې سترګې پټې ساتلې نو عمل دی ډېر ښکلی نو دا ښکلی شکل دی، خو سترګې پټې وې نو دلته د عمل نه چې کم شکل جوړ شوی دی نو هغه دی دا دی ړوند دی. نن به دا ستا ړوند ملګري وي، نو عمل ښکلی کول پکار دی او په مونځ کې توجه برابرول پکار دی. عرض مې دا کو ستاسو خدمت کې چې کله په مانځه کې ودرېدو نو د سترګو ګوټ کې یو خوا بل خوا به نه ګورو، کم خوا به ګورو مخامخ بم دیوال وي یا هر څه چې هغې ته بم نه ګورو، د سجدې په ځای باندې به نظر ساتو او دا به په زړه کې ذهن کې راولې چې زه به مرم او دې خاورو ته به حواله کېږم، دا خاورې زما اخري کور دی، زه به دې خاورو ته ځما. او بیا چې کله بنده په رکو باندې سر ټیټ کی نو دغه وخت کې د د خپو په دې ګوتو باندې نظر ساتي چې زه به مرم، زما د بدن نه ساوځي نو ړومبې به مې د خپو نه سوځي، خپې به مې ړومبې مړې شي. بیا له دې نه وروستو چې کله په سجده کې د تندې ولګو پوز او تندې ولګېد نو دغه وخت کې د پوزې سر ته ګوره، یو خوا بل خوا سترګو ګوټونو کې مه ګوره، د خپلې پوزې سر ته ګوره او دغه وخت کې دا سوچ او فکر ذهن لراوله چې زما به د قبر کې ړومبې پوزه
او سترګې خوري کیږي، سترګې براو بیږي په مخ باندې او پوزه بم خوري شي. او چې کله په تحیاتو کې نو د سترګو په ګټونو کې یو خوا بل خوا مګورا، بلکې دا سوچ وکا چې د قیامت په ورځ باندې زما ټول کړي عملونه زما په جولې کې به پراته وي او زما دغه جولې کې زما عمل به پروتي، د دې مطابق به ما سره عمل او رویه او سلوک کېږي. نو زما عمل زما په جولې کې د نو خدي یا که بد دغه مطابق به زما انجام وي. نو په دې جولې باندې نظر ساتو، دا سوچ کوه چې زما خو بد عملونه زما په جولې کې به پراتی او زبته تخت نشم کولی. بیا چې کله د موز نه سلام اړول نوبت او مقر شي نو کنارینه په جمع باندې مونږ کړي دي نو چې خي طرف ته سلام ګرځي نو دغه وخت کې پزړه کې دارا ول چې دا خي طرف ته زمانه سونه د جمع ملګری دي زاغوي تم سلام کوم السلام علیکم ورحمت الله. دغه وخت کې په خي طرف باندې چې مخ واړې دا سوچ او کدي خي طرف ته سونه زما د جمع ملګری دي دوی ته سلام کوم. او بیا دا سه ګس طرف ته چې مخ ګرځي او سلام اړه نو په زړه کې راول چې زما ګس طرف ته سونه د جمع ملګری دي دوی تم سلام کوم. او دویم نیت داو که چې په دې خې او په ګس او ګکه مې فرشتي دي دوی تم سلام کوم. او زنانه خو عموما په کورونو کې یوازې مونږ کې د دوی خو جمع نوي نو زنانم چې خي طرف ته سلام مخ ګرځي او سلام اړي نو دغه وخت کې دا زړه کې راولي چې په دې خې او ګ باندې کوم فرشته د اغه ته سلام کوم. او چې ګس طرف ته سلام ګرځي او مخ اړي دغه وخت کې دا الفاظ په خله چې السلام علیکم ورحمت الله او په ذهن کې دا خیال راول چې د ګس او ګ باندې کوم فرشته لا اغه ته سلام کوم. په دې طریقه د مونږ وکړو. نو تاسو وایي چې دا سلام اړول دا د صد پاره دی نو د دې دو جواب دی او خدا چې د مرز اختتام په سلام باندې کیږي. بل زمون کنسپټ دا دی زمون سوچ دا دی چې یو بنده د چرته نراشي او کمزه خلق موجودي اغوي باندې سلام کوي نو دا موز گزار خو اومدل ته موجود وو نو دې د کمزه نراغه چې دی اوس په اخره کې سلام کوي پکار خو اول سلامو ناری نه کزنا نه چې مرز کینو اخر کې د سلام باندې مونږ ختمي اختتام ته رسي نو دا په اخر کې دا سلام خو د هغه چا د پاره چې څوک د چته نراشي نو سلام وکینو د چرته نراغه نو یو حدیث مبارک کې راغلی دی الصلاه معراج المؤمنین. دا مونز دا د مؤمنانو د پاره الله سره ملاقات او معراج دی نو دی هغه اوچت بلند و بالا مقام ته رسیدلی او دی مونز کې الله تعالی سره ملاقات لتل دی نو خامخا چې دومره لره لاړ نو چې راشي نو سلام خو حق جوړیږي نو دی د اوچت او بلند و بالا مقام نه راغلی دی نو خامخا دلته چې رو رسی نو دی زکه سلام کوي خي طرف تم السلام علیکم ورحمت الله ګس طرف تم السلام علیکم ورحمت الله. دا د اوچت زین او مقام مرتفع نه راغلی دی ل مقام بلند و بالا نه راغلی دی نو خامخا دی به سلام کوي. په دې طریقه چې د مونږ وکړو اوس د مانځه نه وروسته دعا غواړه دعا به لا ختم شوي نه سوال به قبول شوي وي نو الله تعالی د ستاسو او زمونږ منځونه د قبولیت او ګرځي زمونږ او تاسو توجه د الله تعالی خپل منځونو کې برابر خپل ځان طرف ته او ګرځي او کم چې منځونه شوي دي نا خیاله او نا پامه او نا خبره کې الله دې پاغي مونږ تاسو ټولو ته معفو کی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.